کچری دا جرم کون کے مجرم س جرم کئی او دې څوک ویني دته څوک ګوري نو دا مجرم په جرم کولو کې یریږي، ډاکو په ډاکا کولو کې یریږي، زانی په زنا کولو کې یریږي، شرابی په شراب څکلو کې یریږي، رشوت اخیستون کې په رشوت اخیستلو کې یریږي. ولی ما څوک ویني ما ته څوک ګوري. نو الله تبارک و تعالی په خپل کلام کې ماتا پوها کوي چې اے انسانا ته چې یو جرم وکې یو ګناه وکې ته 1000 کوشش وکړه، 1000 پیری کوشش وکړه، په بند کمره کې دروازې بند کا، کړکۍ بندې کا، روشندانونه بند کا، ته 1000 پیری کوشش وکړه ته د دنیا د قوتونو نه هغه پټولی شي. لیکن ما چې کوم نظام جوړ کړی دی، جاسوسی نظام، ما چې کوم نظام جوړ کړی دی جاسوسی نظام، اے انسانا ته په دوکه کې مه پرېوځه، ته چرته هم خپل جرم نشي پټولی. دا جرم بستا د دنیا والو نه پټ شو، آخرت کې به الله تبارک و تعالی ستا جرم ښکاره کوي. الله تبارک و تعالی بار بار چې کوم دی موږ او تاسو پوهه کوي. دا اوس د هر مسلمان عقیده ده چې 24 غنټې الله تبارک و تعالی زما سره دی، نگرانی زما ستا کوي. الله زما سره دی، په هر ځای کې دی، په هر حالت کې دی. دا د هر مسلمان عقیده ده. ګوره او الله تبارک و تعالی په سورہ مجادله کې فرمایي الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. الله فرمایي ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم. کچری تاسو په بند کمره کې کینئ، میټینګ کوئ، دروازې بند کړئ، کړکۍ بند کړئ، روشندانونه بند کړئ، کله چې تاسو 3 کسان یئ ما یکون من نجوا 3 کسان یئ، الله پاک فرمایي الا هو رابعهم، څلورم زه ستاسو سره یم، ولا 5 کچری تاسو 5 الا هو سادسهم، شپږم الله وی زه ستاسو سره یم. دا خو بطور مثال بیانې، الله د هر سړي سره دی. څنګه چې ما تاسو دا خبره وکړه چې دا د هر مسلمان عقیده ده چې الله هر ځای هر وخت حاضر ناظر دی. دا خو مثال بیانې الله پاک په قرآن کې زما ستا د پوهې دپاره چې انسان ته په دې خبره باندې پوه شه چې زما کوم جاسوسي نظام دی دا ډیر عجیب و غریب دی. مخکې الله فرمایي ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. کچری تاسو د دې دریو نه هم کم یې یا ډیر یې د شپږو د 5 نه سیوای، الله وی زه ستاسو سره ما په کوم ځای کې چې تاسو یې. دا د الله تبارک و تعالی جاسوسی نظام دی. په صحابه کرامو باندې د حیا غلبه ډیره زیاته وه. صحابه کرامو باندې د حیا غلبه ډیره زیاته وه.
صحابه وی چې الله مونږ ویني په هر ځای کې په هر حالت کې. کله به چې صحابه د قضای حاجت دپاره لیټرینګ ته تله، د اودس ماتي دپاره به تله، د اودس ماتي دپاره به چې کله د قضای حاجت دپاره صحابه تله، هغه وی چې الله مونږ ویني. تر دې پورې چې صحابه کرام به قضای حاجت ته داسې کېناستا چې خپل رنونه دا به تکلفاً چې کوم دی د خپل سینو سره ملو کړه چې الله مونږ ویني، په بربنډه حالت کې الله مونږ ویني. نو الله رب العزت د هغې تردید وکړو. صحابو ته الله رب العزت قرآن نازل کو چې ستاسو دا کوشش دا عبث دی. ګورئ په دې تاسو ته څه نه میلاویږي چې تاسو د الله نه ځان پټوئ. سورې هود کې الله تبارک وتعالی په لومړنۍ رکوع کې فرمایي الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. په هر حالت کې الله مونږ ویني، که مونږ بربند یو که پټ یو. دا د هر مسلمان عقیده ده، دا د الله یو نظام دی. دویم سیز کم چې د انسان نگرانی کوي 24 غنټې د انسان نگرانی کوي، هغه کرامن کاتبین دي. الله قرآن کې فرمایي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ما پتا سو باندې CID والا مقرر کړی دي، ما پتا سو باندې محافظین مقرر کړی دي، کرامن کاتبین. عزتداری لیکون کی دي. کم کرامن کاتبین چې موږ تاسو په دنیا کې چې څومره نن سبا 107 ارب انسانیت په دنیا کې دی، د انسانانو په 2 چنده باندې چې کم دی دا پرشتي دي. د هر انسان سره 2 پرشتي دي. دا لیکون کی خیوګه باندې چې کم ناسته د نیکی لیکي، او په چپه باندې چې کم ناسته دا بدی لیکي. کله چې د انسان نیک عمل کوي نو دا پرشتي هغه نیکی لیکي. چې څومره دې څه عمل کوي پرشتي دا لیکي. او کومه چې په دې چپه اوږه باندې ناسته ده دا بدی لیکي، برایان لیکي. زما ستا یو حرکت لیکي چې دی انسان په دې ټیم کې دا وکړل، په دې ټیم کې دا وکړل. دا الله رب العزت په ما او تا باندې چې کوم دی مقرر کړی ده. او کله چې بیا د قیامت په ورځ باندې هغه لوی میدان ولګي، یو داسې عظیم ورځ ده، هیبتناک ورځ ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. ہر پیس کو ان کی بخبل بچی ہیر کی، اور ہر حمل والا خز بخبل حمل ضائع کی. ایسے وحشتناک ہیبتناک ورځ خلق بس وترى الناس سکارا. دا خلق په نشه کې دی، وما هم بسکارا. دا نشه نه ده،
ولكن عذاب الله شدید، دا د الله جل جلاله و عم نواله سخترین عذاب دی، سخت عذاب دی. په دې چپه اوږه باندې چې کومه فرشته ناسته ده، کومه چې د انسان بدۍ لیکي، کله د قیامت په ورځ باندې بنده ته عملنامه میلو شي، عملنامو ته میلو شي، دی به بې ساخته وي یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ہائے افسوس دا څنګه کتاب دی، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. افسوس بکئی چې دا څنګه کتاب دی، نه یې وړه ګناه پرېښودې ده، نه یې غټه ګناه پرېښودې ده، چې څه مې کړي دي هغه یې لیکلي دي. یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش افسوس بکئی چې ما ته زما د عملنامه نه وی میلاو شوی، زما کتاب ما ته نه وی میلاو شوی. ولم ادر ما حسابیا، حساب کتاب دا را سره نه وی شوی، حساب کتاب می پیژندې هم نه. افسوس بکئی یا لیتها کانت القاضیہ، افسوس تمنا بکئی کاش مرګ سره فیصله ختم شوی وي، د مرګ سره فیصله ختم شوی وي. ما اغنا عني مالیا، افسوس وکئی چې زما مال و دولت، جاه و جلال، عہدہ، ڈگری، منصب، بادشاہت، سلطنت هیڅ می پکار رانله، هیڅ می پکار رانله. دا کرامن کاتبین چې په دې ځای باندې ناستي، ښې هغه نیکۍ لیکي، چپې هغه بدۍ لیکي. دریم څیز چې زما ستا نگرانی کوي، دریم څیز چې زما ستا نگرانی کوي، هغه زما ستا خپل وجود دی، خپل اعضا دي. اللہ رب العزت فرمائی سورہ یاسین کی، کم چې د قرآن زړه دی، الیوم نختم علی افواههم، نن د قیامت پر ورځ باندې با په خوله باندې مهر ولګي، په خوله باندې با مهر ولګو. الله تبارک تعالی فرمایي چې موږ به په خولو باندې مهر ولګو. وتکلمنا ایدیهم، دا لاسونه به خبرې شروع کی. وتکلمنا ایدیهم، دا لاسونه به خبرې شروع کی. نن خو انسان ته کم وجود چې الله ورکړی دی، دی خدا وی دا لاسونه زما دي، دا سترګې زما دي، دا غوږونه زما دي، دا خپې زما دي، هر اندام زما دی. نو زګه خو چې څنګه یې غواړم استعمال یې کما، په کم چاہت کې مې چې استعمال کو استعمال یې کما. خو کله چې په دې اعضاو باندې بیا زوال شروع شي، زوال شروع شي، بیا افسوس کوي چې هاي افسوس دا خو د چاو چې بیا قضای حاجت هم په خپله نشي کولی، کم حلال روزي ده، کم طعام د خپل خولې لی نشي وړی. الله څه فرمایي؟ وتکلمنا ایدیهم، د دوی لاسونه به زموږ سره خبرې شروع کی. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، او دا خپې به ګواهي ورکوي، دا خپې به ګواهي ورکوي چې پلان کې کار را باندې کړی دی. اے پروردگارا پلان کې کار را باندې کړی دی. دا غوږونه، دا سترګې، دا جبا، هر اعضا، دا به د قیامت پر ورځ باندې ګواهي ورکوي.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. کم اعضاء باندې چې ما تا ناس کو د عذاب د قیامت په ورځ باندې گواهی ورکړي. سترګې به وایي چې یا الله دا یې را باندې کتلي وو، حرام یې را باندې کتلي وو، غلط یې را باندې کتلي وو، یا الله ستا کلام یې را باندې نه کتو. دا ژبه وو چې یا الله ستا د کلام ویلو موقع یې ماته نه راکوله، زما ستا شکایت به کوي. د دین خبرې اورېدلو موقع یې راته نه راکوله چې په دې غوږونو باندې د دین خبره اورېدلې وې. دا به ټول اعضا به ګواهي ورکوي. کله چې بیا پر خوله باندې مهر ولګي او مهر چې کله پر خوله باندې مهر ولګي اعضا خپل ګواهیانې پیش کی چې اے ربا اے پروردګار پلان کې کار را باندې کړیو، چې بیا کله د خولې نه مهر ختم شي دا خوله به په دې جواب کې په غصه کې به دې خپل اعضاو ته وایي لم شهدتم علینا، په موږ باندې دې ولې ګواهي ورکړه؟ موږ خو به ستا د مزې دپاره د الله نافرماني کوله، د الله حکمونه به ماتول ستا د خواهش دپاره، ستا د سکون دپاره. په جواب کې به ورته اعضا الله گویا کی انطقنا الله الذي انطق كل شيء، چې کوم ذات ټولو څیزونو ته د ویلو طاقت ورکړی دی. زما ستا نگرانی چې کوي هغه زما ستا خپل اعضا دي. د الله رب العزت ذات 24 غنټې زما ستا نگرانی کوي. دویم کرامن کاتبین زما ستا 24 غنټې نگرانی کوي. او دریم د خپل اعضا وجود دا زما ستا نگرانی کوي. سلورم دا درو دیوار، دا محلات، دا زمکا، دا یاد ساتئ دا کیمرې لګېدلې دي، دی لاسونو کې دا میموري ده، دی خپو کې دا میموري ده، د وجود هر عضو دا میموري ده، ریکارډینګ کیږي. کله چې په یو ځای کې کیمرې لګېدلي نو په هغه ځای کې خلک ډېر په احتیاط باندې چال چلن کوي، په هغه ځای کې ډېر په احتیاط سره ګرځي را ګرځي چې داسې نه چرته څوک مې په څه حرکت باندې وویني. دا نه ګوري چې رب کائنات په ما باندې خپل در و دیوار هم کیمرې ګرځولي دي، خپل اعضا یې را باندې دام زما ستا ریکارډینګ کوي چې دا انسان څه کوي څه نه کوي. ځکه علماء کرام فرمایي چې کله د اختر ورځ شي، په اختر کې علماء کرام فرمایي چې په یو لاره باندې راځئ، په کومه لاره باندې راشئ، په بله باندې بیا ځئ کور ته، چې دا لاره ګواهي ورکوي. په یو ځای باندې علما لیکي چې په یو ځای باندې فرض منځو کوي، د هغې نه بل ځای بدلوي، په هغې باندې سنت کوي، نفل کوي، چې دا ځمکه ګواهي ورکي، چې دا ځمکه دا ګواهي ورکي. نو دا ځمکه چې په کومه ځمکه باندې ما تا ګرځو دا زما ستا نگرانی کوي. او 5 نمبر دا زمانه زما ستا نگرانی کوي، روز شپه زما ستا نگرانی کوي. تفسیر قرطبی کی معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت دینا فرمائی چې سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې کله روز راځي نو هر روز دا انسان مخاطب کوي، هر شپه مخاطب کوي چې کله شپه راځي کله روز راځي. دا انسان مخاطب کوي چې زه پتا باندې راتلونکي نوې ورځ یم، په دې ورځ کې ښه اعمال وکړه چې د قیامت په ورځ باندې بیا ستا د نیک اعمالو ګواهي ورکما. شپه چې کله راځي شپه ته هم دا وایي په دې شپه کې ښه اعمال وکړه. دا یاد ساته کچری زستانه هر انسان ته، هر مسلمان ته
دا شپه ورځ دا اعلان کې आवाज وته لګي کچری ز شپستانه لاړم بیا ستا په زندګۍ کې نه راځم. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په جمع الجوامع کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا مبارک حدیث نقل کړی دی. وی کوم ورځ هر ورځ کله چې نور راخیږي اعلان کوي من استطاع ان يعمل خيرا فليعمله. که څوک طاقت لرلی شي چې نیک عملو کی نو هغه له پکار ده ګورې چې نیک عملو کی. فإني غیر مکرر علیکم ابدا چې بار بار زه په تاسو باندې چې کوم دی بیا نه راځم رس تېرېدو سره بیا زه په تاسو باندې نه راځم. دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک محنتو چې په 23 سال کې نبی صلی الله علیه وسلم په مختصره وخت کې داسې یو پاک معاشره تیار کړه، یو داسې پاک ټولګی تیار کو چې هغوی ته قرآن بیانوي. دا یاد ساتئ چې یو جرم کوئ په دنیا کې د خلکو نه به پټ کوي او په آخرت کې نه پټېږي. ګورئ د ځمکې نه پټېږي، د درو دیوار نه پټېږي، د دې اعضاو نه پټېږي. په حدیث مبارکه کې صحیح مسلم روایت ته راغلی دي چې دا روند دی دا به هم د قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی ګویایي شروع کړي. هم دغه صحابه کرامو چې څه غلطي به دې شو د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې به خپله غلطي ویله. یو صحابیه د حضرت عامدیه رضی الله تعالی عنها یو ګناه تې وشوه ګناه افسوس ورته وشو چې جرم مې کړی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضریږي او عرض کې اے د الله رسوله زمانہ ګناه شوی ده، جرم رانه شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمایي چې کله بچی دی پیدا شي او هغه ته ستا ضرورت پاتې نشي بیا راشه. اوس داسې پاکه معاشره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه د هغې نه ضمانت علي نو له چې کوم دی ډرس لیکي او نو پسې چې کوم دی جاسوسان مقرري چېرته بل طرف ته لاندل شي. پاکه معاشره وه د قرآن او د حدیث مطابق معاشره وه. جرم به یې کو راتله به پخپله سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم خواته به راتلل خپل د جرم اعتراف به یې کو. دغه زنانه ده چې کله د ماشوم 2.5 کاله پوره شو په غیږ کې نسلی دی روټۍ له په لاس کې ورکړې ده. ای د الله رسوله اوس دی بچی ته زما ضرورت پاتې نه شو. اشاره دا وه د الله رسول حکم وکړو سنګساره یې کوي، سنګساره یې کړه. نبی صلی الله علیه وسلم د دې زنانه جنازه په خپله چې کوم دی پړاوي. حضرت عمر رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي اے د الله رسوله ته د دې جنازه پړاوئ. د الله رسول ته په جواب کې فرمایي چې دې زنانه داسې توبه ویستې ده. حضرت عامدیه رضی الله تعالی عنها داسې توبه یې ویستې ده کچرې د مدینې والو دپاره باندې دا توبه تقسیم شي د 80 کسانو مغفرت به وشي. بل روایت کې راغلی دي کچرې د مدینې په ټولو مدینې والو باندې دا توبه تقسیم شي د ټولو به مغفرت وشي. اوس ما تعالی سوچ پکار دی چې زما ستا د سترګو خپو لاسونه کم څنګه استعمالیږي او څنګه چې کم دی د الله د چاهت مطابق یا د الله د مرضی خلاف استعمالیږي. دا هر څه به ګواهي ورکوي چې موږ او تاسو لږ غور سوچ فکر وکړو کم غم درد کم دین کم قرآن نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړی دی خپل سینو سره ولګو په هغې باندې چې کوم دی عمل وکړو. د دې دپاره چې کوم دی خپل ورځ شپه دا په سوچ فکر غور سره تیرو. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته خپل زندگی خپل هر اندام خپل منټ شپه ورځ ګنټه میاشتې کلونه دي په داسې طریقې سره دی الله موږ ته نصیب کړي چې د قیامت په ورځ باندې ما ته بیا شرمسار نه یو.
زلالت سترګې چې کم دی زما ستا جو کې نه الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته نیک اعمال هغه نصیب